کتاب خبرې دارنګې پای کې د الله د کتاب درس الته ملائک راجمع کیږي او نور ډېر راجمع کیږي داسې یو حلقه جوړوي او دغه ملائک علیهم السلام عرش مولا ته رسیږي دونه ډېر ملائک چې زمونږ او تاسو په ذهن کې دای نو مونږ به د ملائکو مجلس کې بیا ولې تنګیږو اوس دې وخت کې دلته د سوان استاد جهنم نه یریدا د اور نه یریدا او استاد جنتی طلب کو په دې غرض راجم شوی و چې دلته زمونږ او تاسو مقصد هم دی ښا چې دا سات غړې د الله د دین خبرې وورو چې الله را ناراضي شي او الله زمونږ جنت فیصله وکړي بس اے محترم دې ملائکو ته وای اے ملائکو تاسو گواو سیږئ چې دا دې څه غواړي نو دا مې ولا ورکا او اے ملائکو تاسو دې ته خبر ورکې چې د دینه کومه خطایا نشوي دي کنه نه ولا معاف کې ګوره دا مجالس دي نو او چې مونږ په دې نیت سره دي مجالسو کې کینو الاغه الله رب العزت وې د دې ګناونه مې معاف کا بلکې ګناونه مې ولا پني کو سره بدل کا دا ملائکه ته یو بل خبره کی چې ربا سکسان راغ نو دغل تو سره بار کې ناستو ربا یو کس دو خو راغلی و دې کې چا سره کارو نو غم دې مجلس کې شریک شو لګدل رنا وی الله رب العزت دې ملائکه ته وی تاسو گواو سیږئ اغیله مما پیو کا دای ګناونه مما کا ولې د دې داسې خلکو سره کار دی چې دا سعدا دي سعدا دا نیکبخت خلک دی ښا داسې مجالسو کې چې سړی کینی نبی علیہ السلام فرمایي دا داسې نیکبخت خلک دی الله رب العزت وی هم السعداء لا یشقى جلیسهما کدی سره د چا کار دی نو ګوره غم بدبخت نه شي کېدی په دې وجه محترمو چې مونږ او تاسو نیت کوو چې مونږ تر دې مجالسو فضیلتونه حاصل شي بیا مونږ داسې مجالس تلاش کوو او په دې نیت سره بزو کله کله ډیر داسې دینی مجالسی زمونږ زنانه پکې شریک شي نو دا اثر ځان سره یو سی کور کې وای پلان کې زنانه راغلی وانو داسې کالیې چولی نو داسې جامې چولې وي دونه قیمتي لباس دونه قیمتي پیزار نو دا اثر ځان سره یو سی دا د نقصان خبره ده دلته چې مونږ او تاسو د الله د قدرتونو نه اثر دلته چې مونږ او تاسو ګوره د ماشومانو ختم کړی دی دارنګه سمشرانو پکې ختم کړی دی د یو خاندان دریو کسانو ختم کړی دی لکه دا وګورئ د ګلمر جسیب بچیم ختم کړی نو دارنګه کور والیم ختم کړی دی نو دارنګه ور سره د افتخار سے کور والم ختم کړی دی تعلق په یو خاندان کې دونه ختمونه قرآنی ویلا چا په ماشوموالی کې نو چا باوجود د ډیرو مصروفیاتو اوس اثر بالو زما خودونه عمر او شما خو قرآن ډول د کړي نه دی دا بس کېږي قرآن دا بس د کول پکار کې دا اثر والو کوم نارینه او زنانه تر اوسه پورې د الله دا کتاب نه دی لوستلې چې هغه د اوس نه دا عزم اراده وکي چې زبم د الله را کتاب د کوما او اے محترمو چې څوکم عبرت حاصلې خو عبرت ار سړی نه حاصلې نصیحت ار سړی نه حاصلې الله تبارک وتعالى فرمایي انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت حاصلې عقل والا چې چا کې عقلی هغه د هر ځای نصیحت حاصلې او د کائنات په ذره ذره کې عبرت او نصیحت ته په دې ټول مخلوقات کې کاغنور دی او کاغذ پګمه دې کې د الله د قدرت کرشمه داینه نصیحت حاصلېږي ذکر ایمان والو نه الله ذکر کیا ويتفکرون فی خلق السماوات والارض دی په دې کائنات کې غور فکر کوي سوچ کوي اسمان ته نظر کوي نستورو ته د شپې ګوري سپوږمۍ ته ګوري
دی اسمان طرف ته نظر کوي دی غرونو طرف ته ګوري دی کائنات په ذره ذره کې دی سوچ کوي او دی وی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب دا ټول کائنات دا ذره ذره تا بیکار نه د پیدا کړي ښا دا د عقل مند نه خراب پدیو جا علماء ذکر کوي تفکر ساعتنا دا الله په کائنات کې لږ سات فکر کول دا د کلونو د عبادت نه غوړه دی د نفلی عبادت نه چې مونږ او تاسو عبرت حاصلو ښا چې نصیحت حاصلو او نصیحت ار سړی نه حاصلیا انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت حاصلی عقل من خلق دا وګوره زمونږ دا رور زمونږ دا دوست حاجی ګل عمر صاحب دا معراج عمر لا دی زوی دی دا اوس د حج بیت الله نه واپس شونو دا لوی سعادت دی ما ته به سبق حاصلو الکه وګوره ډیر مسلمانان شته د ګل عمر نه ډیر مالدار دي اوس پورې حج د بیت الله نه دی ادا کړی او یو عمره به وکړو ښا ډیر مسلمانان شته مالدار ترین خلک حج ور باندې فرضي صرف عمره کوي دا یاد ساته محترمو کوم خلکو باندې چې حج پر شوی دی او د حج ادا نکو نبی علیہ السلام فرمایي دا الله د ته اس حاجت نشته کدی يهودي ملکیږي او ک نصرانی او ک مجوسی ته حج هو اهم عبادت دی ومالدار باندې فرض دی ولله علی الناس حج البیت هر روان کال د پاره بیا بولتا الله اسانیا دا عبرت به حاصلو دا ګورا یو طرف ته ګل عمر صاحب د حج بیت الله نه واپسی شوی دا نو بل طرف ته د بچی ختم د خورکی ختم د بیبی ختم دا غن خوشاله دلته یو ځای شوی دي درې ختمونه د حج بیت الله نه واپسی الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو ته داسې دیني خوشاله بیا را نصیب کړه او الله تبارک وتعالى دې په ختمونو باندې خوشحالي وکا د حج بیت الله نه واپسی وکا الله رب العزت دې د دې دا زیارت د حرمین او د حج بیت الله محترم او دا ختمونه دا عبادتونه دا په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی او دا دی وت الله رب العزت د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي او مونږه معراج عمر صاحب تا ګل عمر صاحب تا دارنګ د اینان سره تسلی سره په غور فکر په ادب سره په دې مجلس کې شرکتو کې د هر قسمه شور شغب داینه اجتناب وکړي ما آیتونه لستیو او دا د نن زمانه د ډیرو ذهنونو والا د پاره یو جواب هم دی ډیر خلک دی هغه وي مونږ پریشان یو او حقیقت کې پریشانو کړي ډیر مسلمانان ډیر خلک په پریشانو کې دي ټینشنونو کې دي مسائل دی ورته قرآن دلته داغي وجه ذکر کوي مسائل د صدا وجه نه دي پریشانې د صدا وجه نه دي ګوره یو خيار انسان د یار وخت نو بعضې ډاکټري تجربه نه نو بس ترې د دردونو ګولۍ ولا سرخوږي د پاره ورکړي او هغه ټیم هغه ارام ورته راشي یاره ټیک شوم اوس د سر دا درد د صدا وجه نه دی الکه دا چې ته د سترګو مسئله ده د معدې مسئله ده څه نور څه مسئله ده ورته دای معلومات نه کوي او خيار ډاکټر معلومات کوي ټیسټونه ورته کوي څه کوي چې دا سر د درد سبب معلوم کیخه نو دا هغه سبب علاج ورته وکړي ډالر تنخواه ده هغه وی پریشان دي چې کله بل کلی سره د بال بچ سره الته جون تیر کما چې دا بچو دا ورکوټوالي بچپن وینما بیبي سره یو څو خبرې د مینې محبت وکما والدینو سره کینم د والدینو خدمت وکما د کلی په اجره او جماعت کې په غم خاده کې شریک شما ډیر خلک مونږ سره رابطه کوي چې دعا کوا سلويخ کاله مو یورپ کې اوس پریشان یو جی نو څو دلته پکلی ما چرته چانا به خرڅو ما خو دې دکاندارې نه بیغمه شمه هغه چانه والا وی دا چانا لوبیا خرڅولو کې زه پریشان یم چې زه یو دکان کولاو کما کدا چا 18 ګریډ نوکری دا هغه وی زه 20 تور سما
دارنګ یو عام سړی دی هغه په دې سوچ کې دی چې زه یو منبر او چیرمن جوړ شمه بس دا یو شوق کې دی پریشانی ورته لګېدلې ده هغه منبر او چیرمن په دې سوچ کې دی چې زه بره وزیر شمه وزیر وایي زه به وزیر اعلی شمه وزیر اعلی وایي زه به وزیر اعظم شمه نو پریشانې معیشتا ضنکا ومن اعرض ومن استادان وایي دا من د عموم د پاره دی ومن جو که نارینه دی که زنانا ومن که مالدار دی که غریبه که دکاندار د یوازې د لوستو کتاب نه دی دا نصاب زندگی ده دا دستور حیات دی مونږ او تاسو به د دې قرآن مطابق ژوند تېرو قرآن راته وایي دلته قتل کوه هلته به قتل کوه قرآن وایي دلته قتل مه کوه هلته به قتل نه کوه قرآن وایي په دې لاره ځه په هغه لاره به ځو قرآن وایي په دې لاره مه ځه په هغه لاره به نه ځو قرآن وایي دا خوره هغه به خورو قرآن وایي دا به نه خورې هغه به نه خورو قرآن کریم وایي د پیغمبر په لاره بځې اطیعوا الله واطیعوا الرسول موږ په قرآن مطابق ژوند تېرو څه قرآن وی لا تقربوا الزنا دا نه وایي چې لا تفعلوا الزنا زنا مه کوئ مسلمان او زنا الله فرمایي لا تقربوا الزنا زنا ته به نږدې هم نه ورځئ ښه زنا کې مبتلا نشئ د زنا والا د اډو نه به لرې ځان ساتئ لا تقربوا الزنا زنا ته چې کومې لارې ورځي په هغه لارو به نه ځې لکه زنا ته کومې لارې ځي بیا راشئ سورت نور وګورئ الله یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم د نظر حفاظت به کوئ زنانه به پردو نارینهو ته نه ګوري راشه زمونږ زنانه پردي نارینه څه کې چې د پردو مړو زیارت ته هم ځي او ثواب په نیت سره ځي مونږ نارینه دا مسله کور نه کوو که نه زمونږ زنانه په کلي علاقه کې به غم شوي د مړي زیارت ته به ځي دا په څلور مذهبه ناروا او زمونږ دا خویندې میندې پکې ثواب هم ګڼي ګورې ښه او بیا پې تبصرې هم کوي وایي داسې ښکلې پروت و او داسې په شونډو یې مسکا وه او شنه بریتې وه او ږیره یې داسې وه او ږیره یې وه ږیره یې نه وه او سترګې یې کوله وې یاد وساتې څنګه چې پردو نارینهو ته کتل ناروا ژوندو ته نو دارنګې پردو مړو ته کتل هم ناروا ګوره پریشاني ولې راغلې ده الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري نو الله رب العزت چې مونږ ته وایي د زنا ته به نه نږدې کېږې کومې لارې چې زنا ته ورغلي دي لکه یو لاره د سترګو نه ورغلي زنا ته هغه نظر دی او حدیث مبارکو کې راځي دا نظر د شیطان د غشو نه یو خطرناک غش دی په دې باندې ښکار کوي نارینهو ته مو دې خوا وګوره زنانو ته مو دې خوا وګوره تصادم آنکھ کرتی ہے سزا پہ دل کو ملتی ہے دا سترګو کې یو کیمرا ده په دې کې یو شکل ته کتلو کا چې نارواو د دړه ته فورن دغه تصویر لاړلو لته اثر لاړلو خیالات ګندا تصورات ګندا فکرونه ګندا د موږ نه خشوع ختمه تلاوت ته بل نه لګي سجدي ته بیا ډډې نه لګي تهجد خو پرې دفعه بیا به دعا ته نوزګاریږو بیا به جړا ته نوزګاریږو تزکیه ختمه زړه ګنده شو محترمو خیالات ګنده شو کله الله رب العزت فرمایي لا تقربوا الفواحش بے حیایو ته به نږدې نه ورځئ د بے حیایۍ اډو ته به نږدې نه ورځئ نو کله الله فرمایي یو کور ته به بې اجازته نه داخلېږي چې دا خو مې د ماما کور دی او دا مې د تره کور دی او ډایرکټ د زناورو غونته زه راځه نو ور ډبوه چې پچا پرده لازم ده چې هغې پرده وکړي بعضې وخت کې سړی ډایرکټ کور ته ځي راځي زنانه په داسې پوزیشن کې چې هغه مناسب نه که خپل اولاد مي نو کور ته چې ځي نو ور به ډبوي یا به ټوخې کوي چې هلته کور کې خلکو ته پته لګي دا دوايي د زنا دي محترمو نو الله فرمایي لا تقربوا الزنا نو کله الله فرمایي ولا يبدين زينتهن زنانه بخپل نمایش چاته نه کوي بل زینت بنخکار کیا غیر دی خلقی زینت دے او کسبی زینت دے دا زنانه بپردو خلقو تا خپل بنگڑی نخکار کیا خپل لاکٹی بنخکار کئی خپل کلیپونا بنخکار کئی خپل دلاز گتمی بنخکار کیا
دا بخپل زینت خلقو ته نخکار کوي ولا یبدین زینتهن کله قرآن وی ولا یضربن بارجلهن چې پلا رضی د انسانانو انت بزی تخپو نبا آواز نو بازی چې خپزمه کې تراچي کدی چې تخپو تکالی یا پنزیب وغیرہ چولی یا چې داغي آواز د نارینو وګو تورسی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي زنانه چې د کور بار زینو خوشبو بنه لګي ها مونږ نارینه کور کې مسلې نه کوو زمونږ څونه خويندې مهندي دي د کور بار دي پرېګانې اترونا نبی علیہ السلام فرمایي کما زنانه چې د کور بار اوتا دی خوشبو لګولې وا فهي کذا وکذا الزانیه پیغمبر دا زناکار زنانه اے محترمو ذکر اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری چان چه مخواړو زما د کتاب نا پدی کتاب عمل نکیا اللہ رب العزت فرمائی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو دین اسلام کی پورا پورا داخل شے دانا چستا د خپل مرزا دینی خوا چکے میں خبری پتا خی لگی اغاوانا او چې کومه خبرې د دین پتا خې نه لګي نو هغه کې تعویلات کوا زمونږ د ډېرو خلکو مزاج دی زمونږ هغه بیان هغه مولوی صاحب ډېر زیات خوښي کنه چې زمونږ د مزاج مطابق مسلې کوي او کوم ځای کې چې زمونږ پړه کې ګندې مرض دی چې هغه راته څوک راښکاره کوي نو هم بیا بدې شي لکه په دې وجه دا یاد ساتئ دا خپل مزاج داسې جوړول پکاري چې کومې سختې خبرې زمونږ د مزاج خلاف خبرې هغه خوښول پکاري هغې ته په خپل زړه کې ځای ورکول پکاري او کله کله زمونږ د مولیانو مزاج دی چې داسې کیسه داسې بیان داسې خبرې وکړمه چې دا په خلکو کې ښه وایرل شي ویوز مې سیوای شي او خلک راته شاباشي او لایک راکړي نه ځي نه دا نیت دی غرض سره د بیان نه د خلکو اصلاح ور باندې وشي ذمہ داری ادا شي امر بالمعروف وشي نهی عن المنکر وشي ځکه محترمون اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری چاچم زما د کتاب نه مخواړو سو کم چې دې کځوانان دي که بوډاګان که نارینه دي او که زنانا نو فإن له معیشة ضنکا علی جن مولتن کم جن اولی تنگ دی د قرآن نه اعراض د وجنه یو مطلب د آیت دار ښا چې دنیا کې به جن تنگ کما مال به ای جیداد به ای بنگلی بے ہی اولاد بے ہی بیبیان بے ہی بیارم پریشانی سنگ کی مونگا تاسو گورو دا پریشانی دا صدا وجه ندا مونگتا اللہ تبارک و تعالی پل عظیم پاک کلام چنن دلتا دا سہیل سیب دی پکور کے دائی ختمون دی خواه دا دا دی کتابنا دا مخ اولو دا وجه نا پریشانی رازی ومن اعرض عن ذکری چاچم زما د کتاب نه مخواړو الله فرمایي فإن له معیشة ضنکا اے محترمو کدا خپل پریشانې ختمول غواړو راځي چې قرآن سره دوستي لاس ورکوخه چنن نه بعد به زما د قرآن سره دوستی قرآن بس د کوما عمل کې بیرا ولم الفاظ بیس د کوما او نن خو پساوډیر کې الحمدلله کور په کور مدرسې دي ښا جمعات په جمعات مدرسې دي علماء دی مدارس دی د نارینو هم د زنانو هم کوم دی کې چې تاسو طبیعت لګي ال خپل بچي ورلېږي خپل ال تسوکونه زده کوي هغه مدرسو کې یو مدرسه دلته په دې کور کې د ډېر وخت نه ډېرې قربانۍ سره مجاهدې سره ډېر وخت وړو ته ورکوي کله سار نه تر د 11 بجو پورې کله د 3 بجو نه تر د مازیګر نه وخت پورې ترجمه پکې هم خودلی کیږي تجوید پکې هم خودلی کیږي حفظ پکې هم خودلی کیږي ناظره پکې هم خودلی کیږي محترمو دا تاسو دا محلي د پاره یو لوی سعادت ده او دا د هغه چا لپاره یو لوی خوش قسمتی ده چې الله د چانه خیر خوري الله د کوم کور نه خیر خوري نن داسې کورونه شته چې الته کې 2-3 ماشومان چتا سیوا راشي نو په کور والا باندې بوج راځي بیا د مدرسې د پاره جدا زی فارغول او دا شپېته سل او 200 ماشومان هغه په خپل کور کې ځای کول ورته قرآن ښودل د ماشومانو نه فیس نه اخیستل
داینه تعاون د مطالبه نه کوله. محترم مسلمانانو دا دغه محلې او د علاقې د پارم سعادت دی چې الله تبارک وتعالی په محله کې د خیر یو چینه جاری کړي او الله د دین کار د هر چا نه ناخلي. دا یاد ساتئ د دین پوهه الله هر چا ته نه ورکوي. ډېر خلک شته علم واله شته نارینهو کې شته زنانو کې شته احساس هم ورته نشته چې 8 کاله 10 کاله مې خواري کړې ده د مور پلار خرچې مې کړي دي بیا هم چاته الف باتا ښودل نشته. زندگی د دین نه آوټ پرده نه حیا نه هغه بېدینۍ هغه بې حیایي هغه عریانیت د دین نه آوټ چلېده. دا یاد ساتئ حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لک او علیک. دا قرآن بیاتا دا پاک علیک دا قرآن والدی دا اہل قرآن او علیک یا بدا قرآن ستا خلاف گواہی ورکئی. نو اے محترم مسلمانانو اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری چاچے زما دا قرآن نا مخواڑاو اے ناریناو زناناو رازے چے نن دا عزم کو قرآن سر بر دوستے لاس ورکو خپل کور کی قرآن تزے خپل معاشرہ کی قرآن تزے خپل غمونو کی قرآن تزے غمون را کر رالا کسر غم سنگو کو خپل طریقے کار نا خپل رسم و رواج نا خادرہ کر رالا زمو قرآن منتسویہ منت قرآن وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دا پیغمبر جون تا گورے نو دا پیغمبر دا دور خادے سنگوی دا پیغمبر دا زمانے غمون سنگوا بس آسان او سمپل خبر دا دیکھے سے پریشانی نشتا. اے محترم مسلمانانو نو اللہ فرمائی چام کے زما دا قرآن نمخوالو جن بولا تنکما یو معنی دا دنیا جن بولا تنکم یو معنی دا دا محترم دا قبر جن بولا تنکم خواہ. لیکن دا مسلمانانو زمون عقیدہ دا چکل دا انسان دا دنیا دا پیرٹ ختم شکا نا دے پس بل یو عالم دا قبر شروع شو نو التم زندگی دا دا نیکانو دا پار التا راحتونا التا خوشحالی او د بدانو د پار التا عذابونا تیاری ماران للمانان لکوی دا قبر آواز کئی انا بیت الدود زد چنجو کوریم انا بیت الوحد زد یوازی والی کوریم زد تیارو کوریم زان سر رنا روڑا زان سر نیک اعمال روڑا. او اے محترمو سوکم چی دی دنیا تراغلی دی دا بر دنیا نزی دا قبر زندگی بے شروع کیگی که خخ شو که خخ نشو او دا برزخ او دا قبر زندگی دا چې څنګه د دنیا پیریډ ختم شو دا قبر او د برزخ جون شروع شو کدی درندگانو مات کو کدی په اور سزیدا او کدارنګي دی چرتا درندگانو اوخړو په دریاب کې دی غرق شو څنګه فرعونیان غرق شوی وو څنګه قومینو په توپان کې غرق شو دغه د قبرونو پتاونه لګیرا او الله وی اغرقوا فادخلوا نارا اغي غرق شو اور ته داخل شو او دا قیامت پر بولا بیا نور صح عذابی او دا اور ته داخل شو دا کم دی داخل شو دا دغه د برزخ زندگی دا او دغه د قبر زندگی دا او دا آیت دلیل دی په اثبات د عذاب قبر باندې محترمو په دې وجه څوک چې د عذاب قبر نه انکار کوي دا مسلمان نه دی. نو اے محترم دا قبر حالات را روان دا برزخ حالات را روان اللہ وچا چې د قرآن نه مخ واړولو د قبر جون به تنگ کما الته ډیر زیات پریشان یو. نو محترمو څوک چې دنیا ته راغلی دي دا به د دنیا نزی وی اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. اے محترم دنیا کی پریشانی قبر کی پریشانی او اللہ فرمائی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دا قیامت پر از بیلون را پاسو ما چا دا قرآن نا مخڑاولی چا قرآن تشاکر دا قرآنی تعلیمات پری خودی دی دا قیامت پر از بیلون را پاسو ما دی بچیغی وی اے زماربیو ما قد کنتو بصیرا اللہ بہتا فرمائی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما آیتونه تا تراغلی او ته وته وګار نه وي د دکان د پارټي مو دوستانو د پارټي مو کرکټ د پارټي مو کمنټري د پارټي مو غم غادو د پارټي مو الله اکبر کبیره
د اوټینګ د پاره ټیمو، چکرو د پاره ټیمو، د خپلوانو د پاره اوسګار، د بچو د پاره اوسګار، د بیبي د پاره اوسګار، د بیبي د پاره د خپل شل کارونه پرېښود او د الله کتاب ته ستا په 24 غنټو کې 1 غنټه هم نه وه، 1 غنټه نه نیمه غنټه هم پکې نه وه، نیمه غنټه نه 15 منټ هم د سره نه وه. الله به ورته ما دا قرآن درلېږلی و، ته ورته اوسګار نه وې، تا دا قرآن پرېښودی وه. نو وکذلک الیوم تنسا، نن زما د رحمت نه ته پاتې شوې ښه. ای محترمو راځئ چې قرآن راوالو، راځئ چې قرآن د خپل زړه سره یوځای کړو، راځئ چې قرآن سره مینه اختیار کړو. حدیث پاک کې راځي دا قرآن راواله دا زړه سره ولګوي، دې لړ کې ځای ورکې، د دې لوستل شروع کې، د دې عمل شروع کې، دا به د قیامت پر ورځ د خپل دوست د پاره شفاعت کوي ښه. صحیح مسلم کې روایت دی دا قرآن کریم با د خپل دوست د پاره شفاعت کوي. نو آیا قرآن سره د موت ته دوستی شته او کنه؟ او کنه دوستی مو سره شته خو بې وفا غونته دوست. دوستان دوه قسمه کنه، یو وفادار دوستی او بے خوند دوستی. یو دوست هغه چې ته ته وې راځه لکه بخر مې د شپې ځو دی وې د مون کور کې پریشانی ده زه اوره تر نشم ته خپه نه شي غوړې ښه اجه سبا ته دلته واده ری زونه الکه صبر وکړو واده ته د سرزی د خوراک زیته د سرزی یو دغه دوست دی او په سخت کې نو قران مو دوست دی. او چې کله را زندګي کې را قران سره مطالبه ده نو ته زه خو ته اوسګار نه مېره لاله خپکیږي او ماما خپکیږي قوم خپکیږي زه قرآنی تعلیماتو منلو ته تیار نه یم. اے محترم مسلمانانو راځي چې قرآن سره دوستی مضبوطه کو. ما یو حدیث پاک لسته هو نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين. الله په دې قرآن سره ډېر خلک اوچتای چې چا دا قرآن راوړ تو عزت ورکړي. د غریبانو نه غریب خلک وي قرآن سره علم سره نسبت راغلی الله باندې عروج تر رسولي او ډیر غټ غټ خلک د قرآن سره نسبت نه هغه ذلیل او خوار شي. محترم مسلمانانو دې کې د قرآن کریم ختمونه شوي په دې کې مونږ او تاسو ته یو درس عبرت ملو شو. یو هو قرآنی تعلیمات جن کې راولو قرآن بس دکو آخرت تب تیاری کو او بل تر اوسه پوری جرانسونه کمی کوتاهی گناهونه شوی دی د مرګ اس پته نه لګي چې د مرګ نه مخکې توبه وباسوخه رب سره خپل تعلق برابر کو الله به زمون کارونه په خپل سمي. محترم مسلمانانو مونږ دلته را دي ماشومانو ختم کو دغلتا چې د زنانو ختمونه نه بیا زنانه خپل ختمونه په خپل او کې او چې دغلتا ختمونه او کې نو بیا ماشوم راولېږي دلته نه با دعا کیږي او د چا خط نه ودرېږي شابه سره ته وایم ته وایه ها هغه پلار چې راغلی زوی ختم کې خو به ناستو که نه یار ما خو لس منټه خبره کوله خو مې له پلار بیا راځي نو خبره مې ځکه وکړوله دا مونږ قربانو یاره مدرسې مو چوټي کې ما خو بس غټه خوشحالي خدای بچي چې د خپل زوی په ختم کې سړی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبارک شبچی. دار الدائم داستا انعام دے او داستا رومال دے. مبارک. دلتا ختم وشو او دغلت زنانه ختم وکي بیا ماشومان به ولګي چې بیا دعا وکړو.